أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أفعل بك 10 خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة. تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي في الدعوات الكبير. زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو، الله دې مونږ او تاسو ټول ته د خپل دین سمج او پدې د عمل کولو توفیق را نصیب کی. باندې زمونږ استاد او د تمام بنی آدمو سعادت او کامیابی پدې کې د چې د الله دین زده کو او پدې باندې موږ او تاسو عمل کو.
دا دنیا د اخرت د کروندې زیده او سمر چا محنتو کو نداغي بدلی او ثمرات په قبر کې او په آخرت کې بیا غته ملاويږي چام چې د خپل پیغمبر د طریقې مطابق عبادت کو نو الله د چاخواري ضایع کینا او د چاخواري عبس نشي ډېر وخت نه دا طریقه د صلات تسبیح بیان شوی و او باز مرګرو نبیا هیر شوی او ډېر بار باز مرګرو مطالبه وکي نو خد چې دا طریقه مسلمانان نارینه زده کی او دا مز صلات تسبیح ادا کی دیتا صلات تسبیح وی یعنی مزد تسبیح او دا ورته دی وجنه وی چې دی کې بار تسبیحات تھی نو د دې بار تسبیحات د وجنا دیتا صلات تسبیح وی دی ایمان نفس اهم شی په عبادتو کې مزد دیو جن صحیح روایاتو کې راغلي دي چې په عبادتو کې د ټولو نمخ کې د مز حساب وکيږي دا حدیث د صلات تسبیح د غنو صحابه کرامو رضی الله عنهم راغله بعض علماء په دې ځکه تقریبا یول صحابه کرام ذکر کړی دي دا د ابن عباس رضی الله عنهما نم ده د فضل ابن عباس رضی الله عنهما نم ده او د دوی د والد د عباس رضی الله عنه نم ده دا حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نم راغله دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نم راغله او دا علی ابن ابي طالب رضی الله عنه نم راغله دا غي ضرور د جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه نم راغله او دا د بچینم راغله د عبد الله ابن جعفر رضی الله عنه نا او دا د ابو رافع رضی الله عنه نم ده دا د ام سلمہ رضی الله عنها نه ده یو انصاری ده باز وی ته جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنهما ده نواز علماء د یول صحابه کرامنا دا حدیث نقل کړي ده بعض اهل علم دی حدیث ته ضعیف ویلیو خو متقدمین او متاخرین علما وی چې دا حدیث سندن ثابت ده او د محققین علما او په دی باندې تقریبا ډېر کتابونه لیکلي دی وی دا حدیث سندن حسن ده بلکې بازی وی صحیح لغیره ده ذکر د دې د پار ډېر شواهد دي د حدیث د پار ډېر شواهد دي ډېر شی کتابونه پدی مزبانی مخکنو رستنو علماء لیکلي حدیث داسې ده عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما وی چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم خپل تر عباس ابن عبد المطلب رضی الله عنه ته ویلو اے عباس اے زماتر تعال زس عطیه نظر کوم
الا امنحک ویسل کې منیحا او منحست وای یو سړی تا لنګ ګډا لنګ او خور کې چې د دې پیس کا اچ پي اوچ کی نو بیا به مال واپس کې نو دا یو خپل عطوا دا او دا زموږ د وړوکوالي پوری مسلمانانو کې دا عادت غریبانو به غوا سرولا ګډه به سرولا چا وې دا مخبل دا وینه دا فلانی را کړي چې سروي د خوراک غم کوي اچي پيوچ کی به مونږ تر راکای مسلمانانو کې دا دینی اعمال د مخ کې نه موجودو ډېر خبرې دي دا خو جون کې مسلمانانو وطن دی نو کله یو خبره مونږ نه ګډه وډه شي خو اصل شی پروت وی داغه ځنی وخغیر رواجونو د وجناغه شی ګډ وډ شي ګور بعضی ودونو کې وتا سو کتلی چې وادل سو کراشي نو پای ولا ورکای کنه یاداش کې د چانشته پای دا سنت طریقہ دا نبی علیہ السلام وعده چوشو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زنانو کور ترا وستا نو د الله د حبیب د طرف نا غیت د کجورو او د پيو پیشکش شوو نو دا شی سنتو کې موجود وي خرست ور سردا سے منکرات راشي او هغه اصل شی شي هیر شي نو دې تمنیحه وای چاته لنګ ساروي ورکه چې زړه دې د وخو مخو غم کوا بچي به استا پیس کی نو بازي ساروي ترشپغو اتو میاشتو پوری پای کوي اپ خو غریبای وي نو دادا شیشو لکه دی یو کورنۍ د ساتنې او د پالنې بوج تا پسر او د دې خبرو د اجر پته او پرز د قیامت لګي اوس ورو ګورا حالات ګډوډيږي چې څومره اوس چاله وب ور کل چاړ نه نو بعض خلک شملې چاله نه ور کوي نو د الله حبيب ورته الا امنحک اصل کی منی حدی توي بیا داغه نه پس هر عطوا او هدیه توي الا احبوکا زتا ته تر یو عطیه نظر کو وایته چې هغه باندې عملو کې نو لس قسم گناهونه به الله ستا معاف کیو خبر نه ګورئ وای ما ته وګورئ یو خپل خو نه ګورئ تاسو بیان ته مې تاسو کو مزنه رسو ګورئ جمعات کې سره وګوري د الله کور لسه وګوري خوشحال چې غوس به مال ګورئ که زوګنی راغلی ای درسته کو جمعات پکی ما کې ګورئ بیا ګورئ غوس سپوس به یو خپل خو نه ګورئ یعنی بیا در باندې زاواس کو او ویلس گناهونه به الله معاف کی لس گناهونه به الله معاف کی ابا دی وی دي تا 10 خصال پدی اعتبار وای یوزه کی پینزل زلیدا تسبیحات دی نور ټول لس دی نو زکه ورتا 10 خصال وای صلات تسبیح کی پیوزه کی پینزل تسبیحات دی اپدی نور زایونو کی ټول لس دی وای اذا انت فعلت ذلك کل چتا سو اتر داسه وکای نو غفر الله لك ذنبك الله بستا گناہونا معاف کی اوله و آخره اولنی او رستنی اے دے ابتدا والا گناہونا بم معاف کی او انتہا والا بم معاف کی ځکه ګناهونه څوک پیړ نه کوي خو سي مخ کی کړي او موږ کمزوري او آیندم بنده د خطا اونو نه ډک دی نو مخکینی بم معاف کی رستنی بم معاف کی
قدیمه و حدیثه وای کم چې زاړه دي او کم نوی دي دا به الله معاف کی او خطأه و عمده کم چې په خطا سره شوی دا به معاف کی او کم چې قصدن شوی وای سوال راځي چې کم ګناه خطا سره وشي نو پاغي نیول نشتا یو حدیث کې راغلی دا الله حبیب فرمای ان الله تجاوز عن امتی الخطأ والنسيان وما استكره عليه وای زما د امت ندری گناهونو بارک الله معافی کړي او خطا یو هیرا یو چې څوک مجبور کی چې مړکوم دې دا کار وکې او د هغه مجبورۍ د وجه نه وکړو نو چې خطا معاف دي نو څنګه وای نو علماء لیکلي وای که ګناه خطا سره موشي خو نقصان خو پکې راځي کنه اباظ علماء دا ګناهونه په منزلې د زهر دي که زهر چا خدای سره خوړل نو بیا ولا سوي کنه وای ولا یک چا قصدن زهر خوړل هم ولا تکلیف ور کوي خو کې یو سړی خطا شو زهر خوړل اباظي ګناهونه خطاوي نو اخرت کې پینیولني او دنیا کې خو پتاوان راضی کنا لکه چا که خطا ان چاته نقصان رسولو نو د شریعت مطابق به بوج دنیا کې برداشت کړي اگر چې آخرت بارکی دې سره په خطای الله رانی سینا نو ځنې وخت په خطا کې سوي لکه امور په بچی په خطا راوړې دا بے پروايي وکا اجي ساری رااله وی کتل چې وی خشنو بچي د لاندې مړ پروت ته نو دا خود اخرت کې مجرم نه ده خو دنیا کې پدیوا هغه شری جرمانه راځي نو ځکه دا خطوه ذکر کړل ذکر خطوه ذکر کړل اوسه گناهونه کینو قران کې موي وای ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا اے رب زمونږ منی سي پاغ گناہونو کمونگ نهیر شوی کو یا خطا شو کله سړی دی په لور خواله پتر چې قبله ته لاړې ته کل گناه ده او بس تیر وته وی تو کله نو پدی گناهګار نه خو استغفار دی او قسمه وای چې دا شعر آیات شي چې قبله په لغه د لاړو ته کل نه منله کی طرف لبم لاړې نه تو کې کی طرف لم نموز کی نموز نبار لاړې بنتو کې قبله طرف ته بلاړې نتو کې نوای کاغه گناهونه خطا ان دی او کسدن دی صغیره و کبیره کواړ دی او کلوې دی ای وې دی مسرلوی گناهونه معاف کیږي مسله دا سي رضان الحمدلله چونکه موږ مسلمانان یو نو په مسلو ځان پویوي واړ گناهونه الله دې نیکو سره معاف کړي لکه تاسو نن د جمعې مزل راغلي الله دې دا حاضری قبول کړي وای چا چې د جمعې مز حاضری قبول شوا نو تربلی جمعې پورې الله واړ گناهونه ټول معاف کړي درې ورځې په سیوا شوي درې مو په ورواړولې ځکه دا هر نیکي یو پلس بدلی الله ورکي دا کم نه کم ده نو د یوې جمعې نه تربلی ورځې شوي او درې ورځې په سیوا شوي خود لوی گناهونو د پاره اهل سنت والجماعت وای چې دا بغیر د توبې نه معاف کیږي خبر باندې پوه شوي ایو سړی موزو کو مز سره گناهونه معاف کی خواړه دی لوی لبا صحیح توبه وباسه غټو گناهونو لبا صحیح توبه سره وباسي لکه الله سوره هود کې وای ان الحسنات یذهبن السیئات نیکی گناهونه ختمای دا واړه یادای لوی گناه د پاره اهل سنت والجماعت وای توبه وباسي بیا د توبې درې شرطونه دي که یو پکې کمی توبه د الله په نس منظور نه ده
کم از کم ورمون ځنې وخت توبې وباسو خو د توبې په شرطونو پوه نه یو او شرطونو چې یو شي کینی نو هغه شی بس ختم شي کمال داغه نه ادا کیږي یو توبې د پاره شرط دا چې کبه ګناه کې توبه وباسي فلحال به پریزي اکتی پریزي نه نو څنګه توبه وباسي دا خو العیاذ بالله یو ټوکو غوندې یو شی پریزي نه او تعالی له پریزمه لکه چا سره وعده کوي چې در کومه ورکه نه نا به یو ورځ وی بل دا وایي چې دا سره ما پورې خنداګانې کوي څو ورځې شي وي دا شی در کومه نه راکړي یو توبې کې شرط دا دی چې دا کوم ګناه کې فلحال به پریزي دویم شرط دا دی چې څومره عمر دې کړي پړه کې وخت به معنا شي او دریم شرط دا دی چې الله سره بوادای چې بیا بدا سه نکو اما چاله یاد شولا دی درو شرطونو کې یو شی کم دی نو دا د الله په نستو بندا او یو سلورم شرط هم دی کپر دې حق دی نو دا درې دی او سلورم دا دغه به معافي غواړي چیرې تعالی خو ما کنځلې کړې وي تعالی می سپېړه در کړې و ستا مې دا حق خوړلې ستا مې دا زمکه काबू کړې نو کچری حقوق العباد وی نو ور سره بیا سلورم شرط دام دی چې دا اغنه به معافي غواړي اوا چې پس معاف کوي نو هغه شان بکې لازم هم نه کې کوساوي چې وای تا هم نه دور پیسې خړلې اتوس په مفتو کې معاف میکا زه غو تا مفتو کې نه معاف کو نو بیا باغل هغه ورکه هغه احسان وکړو چې زمیرا کا او ما معاف کړي نو هغه ته په الله ډېر لوی اجر ورکي نو دا وکبیره ہوئی اولی ذکر کړي بیا نو باز اهل علم وای چې کبیره بغیر د توبې نه معاف کیږي نه وای دی وړو کې دو قسمه وړو کې یو وړه د یو پکې لوی ادا په وړو ګناهونو کې درجات دي تاسو په کبایرو کې ګورئ غټو ګناهونو کې په غټو کې بیا لوی لوی وی لکه مثال په تور یو ګناه لوی ګناه ده او که سړی د مور پلار نافرمانی کوي نو دې ته په لویو کې لوی وای خبره ته خیال ورسېنو دې ته په لویو کې لوی وای یو سړی مثال په تور باندې غلا کوي نو ګناه ده خو که د گاونډي د کور نه وکړو نو دا په لویو کې لوی ده العیاذ بالله یو سړی بدکاری کوي نو دا لوی ګناه ده خو که د گاونډي پر دې واغستا نو دا د لسونم لوی ده نو په دې لویو کې بیا باز د یو بل نسوي لوی وی تر دې چې په کفر کې مګورا اصغر او اکبر شتا په شرک کې اکبر او اصغر شتا یو سړی ریاکاری کوي الله دې موږ تاسو ټول ساتي ای چې څه کوي مقصد دا دی چې وای زما نومو ګټلې شي او مشهور شم نو دا شرک دی خو وړو کې دی نو پدې چې کوم عمل کې ریاکاری را لاغه په تباشو یو شرک اکبر دی نو العیاذ بالله غچ چاو کو نور سي تباشل منزونا روزي د ټول عمر تباشل نو په کفر او شرک کې اصغر او اکبر وی نو دلته دا صغیره او کبیره کبیره گناه خطا سو اور د اهل سنت والجماعت اصول دي چې توبه به وباسي ا د توبه چې د الله حق دې نو درې شرطونه دي او کله بنده حق دې نو دې درو سره یو سلورم بلم سیوا ده سره وعلانیته کپټی کړي او ک سرګندې کړي ا ګناهونه ز پټوي او سرګند وي ا د پښتنو یو ناپوی ده وای چې الله نه پټو خلکو نه څنګه پټو مې د خلکو مخ کې کوم تاسو له پته ده پټه ګناه او د لوی ګناه په کې د اسمان نظم کې عمر فرق ده الله حبیب فرمایلی وای زما ټول امت بالا الله معاف کی الا من ابا دا من ابا سوق دي چې د سرګند ګناهونه کوي سرګند ګناه خو ته یو په الله زړه ورتیا کې او معاشره سکه دا معاشري ته یو په خلی دعوت دی یو عملی دعوت ته
د خلی د دعوت نه عملی دعوت خطرناک دی ته عملا خلق له د ګناه دعوت ورکې نو ګوره په پټه او لوی ګناه کې ډېر لوی فرق دی بعضی پښتون یاره الله نه چې شرمېږي خلکو نه بس شرمېږي دا ډېر لوی د نقصان خبره ده زموږ یو ملګری اوس وفات شوی دی او ډېر خطوبه استوا تبلیغ کې وخت لګولیو او ډېر زموږ د درس خدمات کړي الله دې د ټولو مردگانو سره قبر د انواراتو نه ډک کړي نو ما یو ځل کیسه کولې زما داسې ګډه وډه زندګي او چې حجره کې به مې وی سی آر غاګاو خو یو خبر الله لکه چولې و چې ځان خرابې خو خلق به نه خرابې نو څوک مې حجره کې نه پرې خپل اک خپل پردې معشوم براغه را باندې به مې کلبې چې ته خاصین د الله خیرت د دې څخه خرابې نور الله ته توبې توفیق ولا ورکو اګه ته وی جراشه بھائی زمدا ګنده کار کوم او د خلکو د معشومان بمسي نو ته خو معاشره خرابې نو په پټه او سرګند ګناه کې ګوره ډېر لوی فرق دی پوی پښوی کړ پوی نشوي دا خو ته په الله زړه ورتیا کې دام ګوره د دین یو ویسا ده چې ته په ګناه د خلکو نسی او شرمې دي ګناه کې د خلکو نه شرم ته دعوت نه ورکې د ګناه خلکو لا چې ته ګناه کې دا خو یو قسمه دعوت ته خلکو لا نو ځکه وای سره وعلانیته کپټی دی کړي ک سرګندې دی کړي نو ګور لس قسمه ګناهونه ذکر کړ وای ته وسلور رکعات نفلو کې ادا علماء لیکلي په یو سلام دی کشپدا او کرزدا بعض علماء وای کده ورځي وی نو په یو سلام دیو کی اګه د شپې په دوه سلامونو دیو کی ځکه دا یو مسله ده دا الله حبیب فرمایي صلات الليل مثنا مسنا د شپې چې څوک نوافل کوي نو بهتر دو رکعات دي کچا سلورو کوم اب جایز دي تر دې که چاته رکعات وکړي نیت یو تړلو پاتو سلام ګرځي دام جایز دي خو غوړه دو رکعات دي نو وای کده شپې چا کول نو بیا دې په دو سلام وکي او کده رځي کې نو بیا خبره دادا چې بیا سلور رکعات په یو سلام وکا اواز وی کله دی په یو سلام کوي کله دی په دوه کوي په ټولو عمل پکار دی بعض علماء وی غره دادا ہے وی دی بارکی دا ابو داود شریف یو حدیث راغله امام ابو داود پی سکوت کړي او علامہ منذرین پی سکوت کړي دا یو مسله امام ابو داود چې یو حدیث ذکر کی اده پی چپاتی شید پنځ دا حدیث ثابت وی بیا د دې تعلیق کړي امام منذری د خپل زمانه لوی محدث ته نو جام پی چپاتی شي خبره نورم لګ مضبوطه شي نو وی غره دې د پاردا ده چې د زوال نفس وی د ماسپخین د مزن مخ کی وی وردولز بجې سکیږي زوال کیږي اپا بعضی جماعتونو کې اوس یو به جمعس کی چته ونی مکیږي نو د دې لپاره ډېر شی وخت دی چې 12 بجې زوال شو نو کته کې نو زیات نه زیات عوام په نیمه غنټې نه سیوانه لګي بلکې شل منټم په نه لګي نو چې 12 بجې زوال شو ته په صلات تسبیح درې دي چې شل منټه او 12 نیمه کېږي ته به فارغ اګه سوګ ډېر په کلا راکای نو درې پاو دې په ولګي نو وای غوړه ټیمه سره بیا سټیمه غوړه شو وای بھائی تعالی ها تو طالبانو کې کنه زمون دا سرتاله نه وامش تاسو لا ور وګ نشي کنه دا لاسونه پرانه ځای لګا اې د جمعې پرز دا سنت طریقه موږ رونه یې الله مو دواړه جیان خایسته کا موږ بتاو زمو معتبرین کو الله مو معتبرون او ساتیا بھائی زموږ رونه یې دا تاسو داسې لاسونه چې چاتړي دي د جمعې پرز دې نه من راغلي دې ته احتبا وای دې ته سوای دا چې نبی علیہ السلام دا ذکر کو کور کې اسی جمعات کې ناشتي خود جمعې پرسته من راغلي دا سړي له خوب راولي اګه خوب درغه کنه
نو ډېر لوی نقصان به وشي. تاسو خپل وایي خپل د پښتانه او متل کې یو دو میخي وي بیا سره اډیا او یو سړی ود شي او بل وی خو نو دواړو میخي لنګې شوې ناغه داغه کټای خپل سره کا او کټای د میخي پیدا شي بل سره کو هغه ورته د ما یو کټای راوي دو غدا سکای پویږي په خبره باندې نو دو ګور نقصان وی بیا چې دین بیانېږي ودی نو دا ډېر لوی نقصان دی. نو غوړه دې لپاره کم ټیم دی بھائی زوال شو د ماسپخین د مز نمخ کې اسیم یو حدیث کې راغلی صلات زوال به نبی رسول الله سلور رکعات کول وې دی وخت د اسمان دروازې کولاوي دا وخت سم پښمنی سره لګي دې ته صلات زوال وې سلور رکعات دي دا د ماسپخین د سلور سنتونو علاوه دي. بس خو زوالو شو لا بانګ ویلې نه وطنیه تو تړل نو دا وخت سیم قیمتي دی. اپدې کې خاص صورت بارک کې سندې راغلي اگر چې بعض علماء لیکلي چې په اول کې به سورې زلزال وې اپدویم کې به سورې عادیات وې پدویم کې به سورې نصر وې اپدریم څلورم کې به سورې اخلاص وې. خودی بارکی سنت او اثر نه راغله چې کومه د خوخی سوره فاتحه پسې لند صورت وې یا وګت صورت وې. نو پاول رکعات کې چې تا سوره فاتحه هم ختم کا او سورت دم ختم کو نو د رکوع د تلونه بمخ کې وې پنځل لزلی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر پنځل لزری. دې سره نور کلمات هم بازي کتابونو سیوا کړي خو هغه ثابت نه دي او دې ته احب الکلمات وایي څورته وایي الله ته په تمام اذکارو کې بهترین ذکر سره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دیتا احب الکلمات وای کہ اوسړی وې ز په داسې کلمات والله ل ذکر کوم چا ورته ټولو کې محبوب دي نو دا پنځه کلمات سبحان الله دویم والحمد لله اوای او دریم ولا اله الا الله اکبر نو سلور شول والله اکبر دا سلور کلمات شول دا په پنځل لزلی وې د چې پنځل لزلی وې بیا به رکوع کې دا طریقہ علماء غوړه کړي. یو بل طریقم داغا د عبد الله مبارک رحمه الله دا اوي چې د قرات نمخ کې بعد السنا به پنځل لزلی وې خدغه خبره وای مرفوعا ثابت نه ده. مرفوع غي چې پیغمبر علیه السلام له رسیدلی او د دین علاوه چې مرفوع نو هغه د بل چا قول وي نو د پیغمبر علیہ السلام قول خله کنه مو خدا غي اگر چې دغه خبر علماء لیکلي سجا ناروا نه ده. احناف علماء هم دې ته ترجیح ورکړي چې کوم محدثین اثرات دي. شان ورشای کشمیری رحم الله وای دا کوم چې اوري وای دا غوړه زکه چې دا پیغمبر علیہ السلام ته رسیدلې او هغه بل خبره د لوی خلق علماء دا خود الله حبیب ته نه رسیدلې. نو داسې مسکوي چې دا پنځل لزلی د خیرت نه پس وایي د ثنا او د خیرت په منځ کې مو وایي پنځل لزلی بداسې وې. او جمهور روات په دې مذکوره صفت باندې دي چې دا کم اوري. نو رکوع چې لاړ شي نو د رکوع تسبیحات بوه او هغه نه پس بلزل بیا و سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وردا مزب ال بودریګو چې دا بتا سو ناوروم غره اوس کو سو غافل نه شي که سب نه شي ال ب مز کوي زایب جمال وټول صلات تسبیح او رویا بای اګه سو غلط شو اب نزي ها بھائی هر څومره چې وې سار کو بیا نو خو خبره ها بھائی دې روړای وړای به ملاویږي په خابه د تاسو مې ها
او کچا صلات تسبیح هوا نور نزی بنا ها بھائی نګور د رکوع نمخ کی پینځل لزل شول رکوع کراله خپل تسبیحات د سبحان ربی العظیم وی نو بیا بلزلی وی ثم ترفع راسك من الركوع رکوع بسر پورته کی خپ مذهب سمع الله لمن حمدا اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بوه نو بیا بلزلی وی نو بیا بسجدی لاړ شي په سجده کې چې خپل تسبیحات وې نو داغه نه پس به لزلی وې نو بیا با سر د سجدې نه راپورته کې د دوو سجدو په منځ کې بکینه نو دی کې به لزلی وې او د سجدو په منځ کې دعا ده وګد دعا مرضی او لنډ دام ده کم از کم یو دو پیری به د دوو سجدو په منځ کې وې رب اغفر لي الله مال بخنو کې ځکه موږ د ټول سوالونو په نسبت دې ته ډېر محتاج یو چې د خپل ګناهونو معافي د خپل رب نه وغواړو نو د دواړو سجدو په منځ کې کوم مسنون تسبیحات دي چې هغه دی وي نو بیا بلزلی وي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر نو بیا بدوی می سجدی لاړ شي او د دوی می سجدی تسبیحات چوي نو داغه نفس به بیا سوزلی وي بیا به لزلی وي نو چرا پاسی نو بر رکعت لبنځي د دوی می سجدی نه پس بم کېږي الله اکبر خو دی ویلې درا پاسې دوه د پاره دا بلزلی وي نو بیا چې پورته کېږي الله اکبر لري ضرورت نشتا دا طریقہ چاز د کبای اما تاسو دا نه کسه لاس دی وجت نو کو نو بھائی چې لاس نو چته خو بیا وګوره نیسی نو بھائی لاس چته وای چې خوشحالي ګزدمو کبای دا نو دا ګوره پینځه کم اتیا زلی شو سورہ په یو رکعات کې پینځه کم اتیا پیرې شو نو دا په دې درو رکعاتونو کې 300 زلی جوړيږي وای کدی کې څوک تیر و تو سجده سهو په راځي اگر چې تاسو بیغه په تاسو سجده سهو پیژنې نه نو بھائی دا پیر او د مرید خبره د مخ کې جمعو کې تاسو اوري وای ولوي وظیفه در کومه یو خو د نور خطو پوری سني خبره بچا سره نه کوي غول دا یو خو پورا ځاسي مودي نو سجده سهو تاسو سم نه کوي ځکه په سجده سهو ځان نه پوي وای نو چې دی موږ کې سجده سهو پس راځي اعلان کې مسله دا سره تاسو ماشاءالله تبلیغ کې موزي وای کوم شی فرض وی دا غي مسلې د کولم فرض دي قسم دې کو څوک موس کوي او د موز غټه غټه مسلې نیز د کړي د فرض بریخي د الله پنيز په مجرمانو ګناهګارو کې موز دې نور دي فرایض سری د دې واجبات سری پدې کې بس سجده سهو پس راځي دا په موږ ټول د کولو ضروری او لازم دي ځکه ځلې وخت کې بس سجده سهو راځي ته به نه کینو موږ دیونو شو ازنه وخت کې باسي به سجده سهو کې نو بیا دې ډېر لوی نقصان وکړو نو دا زده کوي ویږي په خبره باندې ادا زم مزده کوي یا ځکه یو سره عمرې لتلو نو یې زه روانم او را لزر زر عمره وخایا نو که تاسو مسوي جو سره الله فرایض او واجبات ټولو خیا نو دا څه بدو نه کیږي نو ما ولې ته واجب سره طالبان په کال کې حج او عمره وې از دې نه کلتی پر روانه کې زدکه ویراله زر زر غټ غټ وای زر روانه نو دا دین دا څه نه چې تاسو روانه بیا به زدکه نو دیل لک فکرمن شي خپل عالمانو صاحبانو سره په مساجدو کې دازده کوي کني اکثر تبلیغ والا چې کم لړ شي او خواري کوي لدا په یاد وي اکه چا چله او سلور مې لګي دا ول یاد نه دي بیا د خواريو کې د غواسي وخت لګولې پکار دي چې پدری رځ کې دا تزده کې یعنی چله دې لګولې چې پاغې کې زده کې سلور میاشتو کې زده کې نو علماء دا سې لیکلي کدي مسکی او سړې تیر وته
سجده سهو کوي هغه کې به نه وای دا بدریو سو نه سیوا کوي دا کته سجده سهو کې لس ذری وي نو بیا خو دي 320 لا خبر او رسوله اعلان کې شریعت کې دا 300 دي دینه وسنه کې دینه وې سیوا کې نه دا یو مسله علماء لیکلي لکه معنا په سجده کې هیر شول راپور ته شم بني آدم کمزور دی نو دی پسې چې کم دی نو هغه کې د لسو پوزیشن پیری وایا په خبر اور رسیدای یا ځنی وخت بني آدم کمزور دی بس رکوع نه پورته شو تسبیحات تیر شو اوس دی غریب دومره خواري کړي او د اخیره رکوع ده نو دی په قومه کې شل پیری وای نو دا په هر رکعت کې زما عزت مندو دا پینځه کم اتیا جوړیږي 75 دغه شان سلور رکعات مزبکول وی دغه شان سلور رکعات مسکول وی اپدی کې دا جلسۃ الاستراحت امراله استراحت آرام ته وای اې د دوی می سجدې نه چې پاسې دي او رکعات لومبنه دي ادریم دي نو دی کی نیخ پاسې دل بازي ائمه غره دي لکه د امام ابو حنیفه رحم الله مسلک ده ز اول رکعات کې را پاسې دوی می سجدې نه نو غره دادی چې لکه ناستونه مخ کې لیو درېګم ادا نور ائمه وای جنا اول رکعات ته خجدوی ما سجده دی او کلغون ته کینا د یوزل سبحان ربی الاعلى دغه باندې دې ته د آرام ناشته وای د الله حبیب نه دا دواړه خبرې ثابت دي خاص کر اخیرنی عمر کې چې الله حبیب بوډا شو بدن مبارک لګ درون شو نو بیا غي جلسۃ الاستراحت کړي لکه څنګه زموږ زنانه شي کوي موږ څنګه زنانه موږ ته مور یا بیبي په موږ لیدلې کنه بدلې دي هغه چې دی اول رکعت کې سجدې نه راپورته شنو لکه د سړو په شان پورته کیږي نو بیا پورته شي تلوا تاسو کتلی دي تاسو له ګورای نه نو وای کای پس کوم وکړ نه کړه د مور بوزله سړې ګوري نو جلسۃ الاستراحت کې دا لسلس ذلی راغلی نو په دې ترتیب باندې زما عزت مندو دا سلور رکعات مزده نبی علیہ السلام ترتوی روزانه کوا اوسم ماشاءالله دا سنیکان خلق شتا چې روزانه څه کوي صلات تسبیح کوي وی که روزانه نوی نو هر هفته کې یو ځل کوا او که هفته کې نی نو بیا حدیث کې دا سره راغلی وی په کال کې یو ځل کوا اکه کال کې نی نو عمر کې خو یو ځل وکا نو صلات تسبیح کوي بھائی دی باندې بستا سوشل منټا او نیمه غنټه لګي یو ځل نیم بدر له مشکلات خو چې دوه درې پیریو کې خپل بس شي دا خبره بزده شي نو دا یو بهترین مزده پکار دا چې مسلمانان داو کی او دی باندې لس قسمه گناهونه رب العالمین معاف کوي دا حدیث امام ابو داود ذکر کړی دی امام ابن ماجہ ذکر کړی امام بیہقی په دعوات الکبیر کې ذکر کړی او دا مرعات المفاتیح د حدیث یو شرح د نو دی وی چې دا دی یو لس صحابه کرامو نه منقول دی ادي باندې علماء کتابونه لیکلي دي نو پکار داده دا مزد علماء په نسبانه ثابت ته دا عرب علماء موي دا جم موي قدیما حدیثا مخکنو رستونو علماء په دې باندې قلمونه روشت کړی دي او د دې باره کې مستقل کتابونه لیکلي نو پکار دا چې مسلمانان دا مسکې دا منځونه زده کوي تاسو کې څوک داسې دي چې صلات تسبیح زده نو کو چې زه ول بیا مختصر غونته و ما بای چاله زده نو شوي لا سوچت کوي چې چاله زده ني چې چاله زده یې لا سوچت کوي چې چا زده کو اوایو چې چاله ني زده نو لا سوچت کوي راشه دلته چې چاله زده ني دلته لګ مخله راشه شرمې کوي ما راشه لګ مخله چاله زده ني بھائی تاسو کوم چاله زده ني دلته راشه دلته وای مخکې کېنه مخکې راشه مخکې راشه زبې د لدري سالور پیری وام
اکه مزدنو کو درې سلورو پیرو کې نو بیا به مجرموم ها بیا که نور زنینی یو شل رکعات نفل ورسو کوي چې موزو شي اګور دا خپل بهترین مزده تاسو به سلور رکعات نفل نیت تړای لکه ما نیت تړلو اول رکعت کې بس اوس ما ټولر څخه ختم کړ رکوع لازم نو د رکوع د تلونه به مخ کې پینځل لزریوام سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا کنه درېدا به دغه طریقې زده دا کلمات بخبیا زده کوي نو د رکوع د تلونه مخ کې مو پینځل لزریوي بیا رکوع لاړې پر رکوع کې به د رکوع تسبیحات وای لکه څنګه وایي نو چې نه فارغ شي نو لزری به بیا دا کلمه وایي د دې رکوع نه پس دی درېدو ته قومه وای سمع الله لمن حمدا وربنا لك الحمد موي نو بیا به سجدي لزین دا ولزری وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر نو چې سجدي لاړ شي او د سجدي تسبیحات مو بیا ولزری وای سجدي نه چر پورته شي نو د دواړو سجدو په منځ کې به لزلی وایي بیا چې دویمه سجدې له لاړ شي نو د هغې د تسبیحات ویلو نه پس به بیا لزلی وایي نو چې دویمه سجدې نه راپورته شي نو رکعت له به نه پورته کېږي کې به نه لکه څنګه قاعده کې سړی ناست وي نو لزلی به وایي نو دا په هر رکعت کې دا پنځه کم اتیا ځلې شو بیا په هر رکعت کې داسې کوئ اوس به پوه شوئ که پوه نه شوئ بھائی تاسو اوس به پوه شوئ یا بھائی یو ګوره داسې میدي په لګوره بعضې کسان الله دې تاسو مو ټول حج له بوځي نو بعضې کسان راشي الله دې بیا کولاو کې دلته بیا موږ د حج او د عمرې تعلیم هم ورکو نو بعضې سړی په شل ورځې کې تلبیه نه زده کوي بیا ولا ګورئ وای سوره پاتې شوي چې زمونو کو ایلا سوچت کوي اوس وای سر به یو دعا تم دنش تبای بیا دریم ځل باندې جواب اکنی نو بیا دواړه صحیح کوي چې لړ در نه نشي تر مازیګر خو به اشار کو کنه وای چې دا مزد کی طالب بولنا استی خیر ده ورسلور رکعات نفل نیت بو تړای نو چې قرات مو ختم کو سر رکوع لزین رکوع لبزینا پینزل لزلی بداو وایي نو چې رکوع لاړ شي او تسبیحات مو نو پر رکوع کې به لزلی وایي نو رکوع نه چې را پورته شي او تسبیحات د رکوع وایي نو بیا به لزلی وایي سجدي له چې لاړ شي نو د سجدي د تسبیحات نه پس به بیا لزلی وایي نو د دواړو سجدو په منځ کې به لزلی وایي بیا به په دویمه سجده کې لزلی وایي د دویمه سجدې نه چې را پورته شي نو پورته کېږي بنا بیا به لزلی وایي اگر چې په دویمه اوله قاعده کې ناشتي نو قاعده سبق چې وای نو رستو وایا اګه مخ کې دی مخ کې وایا په اخره قاعده کې چې کینی نو چې سبق ټول ختم کی نو سلام ګرځېدو نه مخ کې لزلی وایا اوس په پوه شوي کنه بھائی ها بھائی اګه نه پوه نو بس دا دغه کیسه ټیپ شو نو ځان له یو سیا ترغي اوري چې ترسو مزد کړي نه ها بھائی اګه نه پويږي راځي بل وخت کې خدا مزد کوي بعضی منځونه ګوره ډېر ضروری دي او مونږه زده کوو نه پکار دي چې مونږ د هغې د زده کړې سوکو زما عزتمند کوشش وکړو لکه روزانه ګوره سړي ته دا وایي سو کم او سو نه کم نو صلات استخاره راغلی دا د الله سره مشوره ده چې الله دا دې سړي سره کار شروع کوم دا فلانه کار شروع کوم زما په کم کې خیر وي او دې سړي سره سودا وکم کو نه کم دې سړي سره رشتہ کوم دا سی حکم کو نکم دے زمان رشتہ غواړي ور سره حکم کنا نظر ګورا دو رکعات نفل نیت سره وتړي او غ دعا زدکی او ای رب العالمین دا کار دې کدی کې زما فلحال خیر وی او زما آینده خیر وی زما د دنیا خیر وی زما د آخرت خیر وی نو دا کار مال زړه کې واچي او اسانه کې او راضی شي پیرانا او الله کدی کې زما فلحال خیر نشتا یا آینده خیر نشتا یا د دنیا او د آخرت خیر نشتا نو زما د زړه نه او باسي چې کم کې خیر یا مې زړه کې واچي
ورسوم خپل کار طریقه رسول صلات استخاره وای چې استخاره او کده وخت پیمانه کیږي نه په لوی خلکو استخاره کړي زینب بیبی رضی الله تعالی عنها د نبی رسول الله په بیبیانو کې دا نو دی وړا غل الله حبیب ورته د نکاح پیغام ولېګلو سمو خیال له یو زنانه چې د رسول الله په نکاح کې راشدینه به بهتر شي وي ناقص ولوي چې نبی رسول الله را لېګلې مو د نکاح پیغام دی نو دی وی زه خو ترغه سو کوم نه چې ما رب سره مشوره نه کړی وړي پځې پر خو له مصلی لرالا نو دا په استخاره ولاړه دا او ورش والا پیغام رولې ګلوې دا می په نکاح درکا نو د دې بیبي نکاح په کمزه کې شو په عرش کې شو پدې کې ایجاب او قبول نو نه پکې گواهانو بس بر عرش والوي ما په نکاح درکا نو ګور په دومره لوی کارونو کې لوی خلکو استخاره کړي استخاره جو کبه الله د خپل مانتیا دا څومره لوی روزانه ایمان سره وای تاسو له شل یاره دا حکم کدا و نکم دې سړي سره لین دینو کوم کو نکم نو بس 2 رکعات نفل او مختصره دعا د کزدنی ځان سره کتاب ساتي نو دا بهترین منزونه دي خو مونږه زکاونا بیا رستخ په معنی ځنی سړي سره سوداو کا بس پیسې لګل سین لري ورغورځولې ځنی سړي سره د رشتاو کا بس په غمونو او په شرمونو پر پریشانوي وانولې نو استخاره سړي کړي وي بیا د خپل معنی کېږي نه نو ان شاء الله استخاري مزمخکم په بیان شوی امز دکای دامز دکای الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې الٰه العالمین د خراب خاتمه نه مو ساتي یا الله د خراب خاتمه نه مو ساتي الله زن کدن کې زموږ مرګري شي او الله د شیطان او د نفس د وسوسو نه مو په حفاظت کې وساتي او کلمه د لا اله الا الله په زدن کدن کې الله په خپل رحم او کرم زموږ په جبر راولي الله زموږ ټول واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله مونږ ته زموږ والدین ته استادانو ته اصول فروع ته امړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله زموږ ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زموږ ټول دینی دنیوي پریشانای رب کریم ختم کړي الله بی گناہ بندیوان د بندر اخلاص کی د چا دشمنی طرفګنۍ دی په محبت او دوستۍ باندې بدل کی باران د پر دعا وغواړي الله د خیر عافیت بقدر ضرورت باران په موږ وروره الله د خیر عافیت بقدر ضرورت باران په موږ وروره موږ مخکې جمعه کې ویلیو چې موږ د جمعې مز وختي کو نو لږ وختي کوشش کوي ځکه وسرورو وخت نازک کیږي نو د اوړي او د جمی په موږ کې فرق وي څومره چې وختي راځي 12 بجې زوال کیږي نو تقریبا 1 غنټه شو چې ګوره موږ جایز شوه نو وختي کوشش کوي الله دې موږ تاسو ټول ته هر مزلا او خصوصا د جمعې مستد وختي راتلو توفیق را نصیب کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار